موږ ورځ ښایو یا د هفتې ورځ یا د پیر په ورځ به انشاءالله ټوله مټه بلاک کوو انشاءالله تعالی. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د قام دې ځوانانو د خپل قام دپاره قربانۍ او د حق دپاره چې کوم راوتي وو دوی نن د جیل ته انشاءالله خو دا قوم او دا ملګري دوی له تسلي ورکوي چې انشاءالله تدو په غیر بموجودګۍ کې به د دوی دا میشن جاري او ساري او انشاءالله موږ ورځ ښایو یا د هفتې ورځ یا د پیر په ورځ به انشاءالله ټوله مټه بلاک کوو انشاءالله تعالی. ټوله مټه به بلاک کېږي انشاءالله. خو زموږ دا ځوانان چې راپاڅېدلي د یو تکلیف دا خو حقیقت دی، دا خو ټول خلک مني. څوک چې په ذمهوارو کرسو ناست هغه هم مني چې د علاقې ته یو تکلیف او د ډېر وخت نه و. په دې کې د 3-4 کال نه احتجاجونه هم شوي، خو په د کومه اف آی آر چې شوی دی په دغه موقع د انتظامي مشرانو زموږ د دې ځوانانو سره په هغه موقع باندې یو صلح هم کړله، راضینامه هم کړله، کمپرومایز یې کړی دی. د هغې له پاسه اف آی آر کول دا د ظلم انتها ده. موږ د دې مذمت کوو او انشاءالله موږ به د دې خپلو کشرانو سره د دې خپلو د علاقې د عوامو سره اوږه په اوږه ولاړ یو او انشاءالله دا حق چې دوی اواز پورته کړی دا به موږ خپل دغه ته رسو. د دوی دا میشن دا به نشي چې دوی په حوالات کې بند دي او دلته موږ یو چې ښه وشو بد وشو موږ هغه دغه نه کوو چې دوی به لږ جاړي موږ به ډېر جاړو. انشاءالله موږ به د دې پرزور دغه کوو ښه په افرادي قوت سره. نو په دې کې د وینا پکې دغه نشته ځکه چې د خلکو یو د قوم خبره وه، دا د چا ذاتي خبره نه ده، زموږ سیاسي خبره ده. نه ماته خو د خلکو یو تکلیف و چې کله دا ممبران او دا وزیران او دا چا خبره نه اوري نو بیا خلک راوځي او هغه خپلو احتجاج ریکارډ کړي. دې څه توړ پوړ نه دی کړی، څه بل څه دغه نه دی کړی، خو راغلي چې یاره موږ ته بجلي نشته دی. په هغې کې ماته چې بیا ورسره مذاکرات هم شوي دي، په هغې له پاسه پرچه شوې ده. د دې نه زیاتی ماته نور نه ښکارېږي چې لکه پته نه لګي چې د حکومت څه دغه دی. اب اوس کینو که خیر د هغې لپاره به نوې څه طریقه جوړوو. ملګرو دا څه نوې خبره نه ده چې نن به زموږ دا ځوانان ځي او جیل ته د خپل حق عیني حق دپاره چې دوی راپاڅېدلي دي او تپوس یې کړلی او په دغې کې دوی ځي جیل ته نو مونږ به د دوی په شا باندې ولاړ یو. مونږ ټول عوام به دوی ملاتړ کوو او مونږ به د دوی سره شانه به شانه ولاړ یو. او داسې نه ده چې مطلب دا دوی به جیل ته لاړ شو بیا به د خلک قلار شي، نه، خلک به خپل اواز بیا هم پورته کوي. څوک په دې جیل باندې او په دې پیارو باندې د چا اواز نشي دبولی. دا د ټول مطلب سټیزن رایټس دي، آئینی رایټس دي، هغه استعمالي احتجاج به کوي، بیا به هم راوځي بیا به هم راوځي. او موږ ټول به انشاءالله تعالی که خیري د دوی سره ولاړ یو، د دوی تپوس به هم کوو، د دوی سره به راوځو هم ښه په پرامن طریقه باندې. ټولو کشرانو مشرانو زموږ د طرف نه لکه هر نارینه چې دی هغه د خدای پاک دا مقابله کله ناکله ورکوي، هر یو نه وي. او انشاءالله زموږ د کشرانو حوصلې چې دي دا ډېرې بلندې دي. په دې خبره باندې څه مسله نشته چې یاره په دې دباو کې به څوک د چا راشي چې یاره دوی ته هتکړی ولګېدي او دا نور خلک به تیار وغورځوي. انشاءالله دې سره به په دې نورو خلکو ټولو کې دلیري او غیرت او پښتو پیدا شي. دا مسله به انشاءالله مخکې ډېره ښه رنګ راوړي او ستاسو به ډېر په ښه طریقه عزت جوړي. دا خو هغه کسان جیل ته لاړو چې د حق دپاره جیل ته لاړو او دیو د دې قوم دپاره علاقې دپاره او د خپل حق د غوښتو دپاره د موجوده حکومت چې ځان ته د انصاف حکومت وایي، د عدل حکومت وایي، د دوی سره داس ظلم وکړو چې خپل عوام په خپل حق غوښتو باندې جیل ته ولېږل. انشاءالله العزیز د عوام دغه ملګري
چا چې د دې مظاهرې د دې تحریک قیادت کوي انشاءالله دا یوازې نه دي قدم په قدم شانه به شانه سنګر په سنګر او په هر ځای کې په هر موقع به ورسره ولاړ یو انشاءالله العزیز موږ به اوس لاهي عمل تیارو او د ټولو پارټو مشترکه طور چې کوم دی نو یو تحریک په شروع کوو د هغې لپاره به انشاءالله موږ ډېر زر آل پارټیز کانفرنس چې دی هغه راغواړو او په هغې کې به نوی لاهي عمل چې دی نو هغه طی کوو چې دا ظلم او د جبر دا دروازې نورې بندې شي او دغه ظالمان او دغه جابران کوم چې په خپلو خلکو باندې په خپلو ووټرانو باندې د خپلې علاقې په خلکو باندې د خپل جایز حق پوښتو لپاره کوم خلک راوځي په هغې دا ظلمونه کوي انشاءالله العزیز دا خلک د دې د عوام د مظلوم عوام د دې بدماشانو په رحم و کرم موږ چېرته نه پرېږدو انشاءالله العزیز